السلام علیکم. نن دته یو ډیر تاریخي ویډیو کوم او تاسو به اکثر نوم اورئ په میډیا باندې ریکوډک، چې ریکوډک څه شی دی. ریکوډک یو داسې خزانه ده چې د پاکستان قسمت بدلولی شي، خو بدقسمتۍ نه زمونږ کرپټ حکمرانانو داسې اګریمنټ کړي دي چې هغه تاسو وګورئ نو خندا به هم درشي، افسوس به هم درشي او غصه به هم درشي. ریکوډک چې دا په بلوچستان کې په چاغي ضلع کې د ایران او افغانستان د بارډر سره نږدې یو علاقه ده او دا تقریبا 70 مربع کیلومتر ځای دی چې په کم کې د دنیا د تانبې د ټول نه غټ ذخیره ده او د سونیم ده او چیلی کې یو ډیره غټه ذخیره و ده، د هغې نه هم غټه د تانبې ذخیره ده. دلته کې مخکې آتش فشا به مو خو اوسه خاموشه شوي دي او دا ډیره لوی ایریا د 70 مربع کیلومتر کې د تانبې او د سونې ذخایر دي او یو اندازه دا ده چې دلته کې تقریبا 12 میلیون ټن د تانبې اندازه ده، 12 میلیون ټن او 21 میلیون اونس چې دی هغه پکې د سونې اندازه ده. دا صرف سونا د 100 اربو ډالرو ده، صرف سونا. هلته کې هغوی په دې په میډیا پیسې چلول یا څه دغه کړي وو چې دې له دا شکل ورکړی چې دلته تانبه ده ډېره زیاته او سونه به اګنور کوله چې تانبې سره به مونږ سونه مباسو. بیا بدقسمتۍ نه د دې اګریمنټ شو د یو داسې څو کمپنیانو سره یې ته کنسورشیم وایي، پای کې 3 مین پارټنران وو. هغې کې یو د بلوچستان حکومت و، د دوی پکې 25% حصه وه. دویمه کمپني وه انتوفا ګاسفا چې وه دا یې 37.5 حصه وه او درېمه وه بیریک ګولډ، د هغې هم 37.5 حصه وه. او اندازه وکړه چې اګریمنټ یې ورسره داسې کړی و چې د دې انویسټمنټ به 25% کله بلوچستان حکومت موږ سره انویسټ وکړي نو بیا به هغې نه پس هغوی ته حصه میلاویږي. بلوچستان کې د خلکو سره حکومت سره تنخواګانو پیسې نشته، ابه دومره لوی انویسټمنټ د کم ځای نه راوړي په ډالرو کې. او د دې کان دپاره نه څه د لیز قیمت یې مقرر کړی نه د ځمکې قیمت مقرر کړی. دا کیس د جسټس افتخار چودھری په دور کې هغه په سموټې واغستو او هغه اګریمنټ چې وکتو نو افسوس په دې درشي او غوسه چې صرف دا په 15,000 ډالرو باندې دا لایسنس یې ورکړ، صرف په 15,000 ډالر او څه دي پکې د 100 ارب ډالر سونا، 21 میلیون اونس او 12 میلیون ټن تانبه ده په دې کې او دا په دې باندې ورکړ. بیا دا چې وانو یو د استریلین کمپني وه هغې ته پاتې شوه، هغې نوم و ټیتیان، هغوی ته پاتې شو، هغوی په دې کې کانکوني شروع کړه. افتخار چودھری چې کله په دې باندې اکشن واغستو نو هغه پې سټی ورکړه. د دغې سټی خلاف دغه ټیتیان کمپني چې وه هغه عالمي عدالت انصاف ته لاړه او عالمي عدالت انصاف کې چې هغوی کیس وکړو نو هغوی وګټو. همیشه دا داسې د ملکونو سره چې اګریمنټ وي د هغې انټرنیشنل ګارنټیز وي او ته چې د هغې وایلیشن کوې نو عالمي عدالت انصاف ته ځي. هغه کیس چې عالمي عدالت انصاف ته لاړو نو پاکستان آلریډي په کرایسس کې په پاکستان باندې 2 ارب ډالر جرمانه ولګېده. بیا د عمران خان دور کې هغوی ولې یو ټیم جوړ کړو، پای کې د آرمي افسرانو مو، د حکومت مو، د بیوروکریټس مو، سفارتکارو مو پکې او هغوی هغه رینیګوشیټ کړه او هغوی دې ته تیار کړه چې دا جرمانه نه لو خو دا اګریمنټ بحال ساتو او دوباره دغه کو. نو د هغې نه خو چې تاسو دا سوچو کې چې 21 میلیون اونس سونا، د 100 ارب ډالر، 12 میلیون ټن تانبه او لایسنس یې وله ورکړی په 15,000 ډالره او د بلوچستان چې پکې 25% حصه ده نو هغه چې کله بلوچستان د خپلې حصې په بلیونز ډالر انویسټ کړي نو هله به ورته میلاویږي، که نه هېڅ به نه میلاویږي او دا سونا او تانبه به هغوی مفت وړي د دې ملک نه. نو دغسې د دې ملک سره مذاق شوی دی. زمونږ دغسې ذخیرې ډېرې زیاتې دي
چې دا خو ریکوډک یو دا داسې نورې ډېرې لوی منصوبې وې چې هغه په اونې پونې دامو غټو کمپنیانو له ورکړي شوي، پای کې کیک بیکس او کمیشن یې اخیستې شوي دي او پاکستان عوام او حکومت ته هیڅ فایده نه ده شوې. دا د ریکوډک کهانی وه چې د 100 بلین عربو ډالرو صرف سونه ده او په موږ باندې ټولې 70-80 ارب ډالر دي او 1 ارب ډالر ته دومره مینتونه کوو او خپلې خزانې مو د بل سړي په لاس کې ورکړي چې تاسو یې لوټ کوئ او لایسنس یې ولا صرف په 15,000 ډالرو ورکړی. دا په سپریم کورټ کې د افتخار چودھری چې کله سوموټو ایکشن اغستی و په هغې کې انکشاف سوی. ما وی چې نن درته ووایم چې زمونږ دا ګلې ګلزار ملک، زمونږ دا ډېر ښکلی ملک په داسې حکمرانانو په لاس کې دی چې دې د ټیک کېدو کو دا خلک نو څه امکان په دې نشته چې دوی له د سونې غرونه هم ورکړي او بیا هم په تاوان کړي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او ما وی چې درته د ریکوډک هیسټري ووایم. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.